السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو پښتنو نننۍ ویډیو کې موږ خالص د قطر ولته مخاطب یو. دا ویډیو خاص د قطر ولته پوره کوو ځکه چې هغه مسافر رونه د موږ ډیر وخت نه سفر کوي. اوس دی وخت کې داسې حالات په غریبانو منځ راوله ده چې بیروزګاري دا ډیره زیاته او خلک ډیر بیروزګارۍ نه تنګ شوي دي. انتهایی ډیر کافي وخت وشو، کول نه زیات ټایم وشو چې خلک بیروزګاره دي، د خلکو چار لیار نشته او د رو خرچې ورباندې خپل رسي او کلو کې دغسې خرچې کیږي کرو ته وینه روپۍ غوښتلی شي. نو دې وجې نه موږ دا مناسبه کړه چې د نننۍ ویډیو خالص موږ د قطر وله دپاره وکړو چې وا د قطر وله ملګرو تاسو باندې الله رحم وکړه، موږ سره الله پاک دې تاسو ټول مشکل اسان کا. خو موږ د یوې اکیډمۍ انعقاد کړه ده چې هغه یوټیوب حوالې سره ده. دې کې موږ دا کوشش کوو چې خلکو ته د چال وښیو چې څنګه د یوټیوب نه پیسې ګټلی شي. لکه مخکې موږ ویلي وو چې یاره د یوټیوب دې کې یو چینل کولویږي لکه څرنګه په ټي وي باندې چینل وي، بیا هغه چینل چې څومره ته ورکې کوشش کوي څومره ځان ورکې مخ ته بیایي هغومره ته ورکې بیا مخ ته تللی شي. خو هغه محنت کوشش سره کیږي نو د یوټیوب نه ته بیا پیسې حاصلولی شي. عزتمندو یوټیوب یوه ډیره بهترینه ذریعه ده د پیسو حاصلونې دپاره، یو اسان کار ده چې هغه ته په کور کې کولی شي او بارې کولی شي. نو دې وجې نه موږ د مسافر ورونو ته دا ویډیو کوو چې تاسو چې څومره د قطر والا مسافر یې مهرباني وکړئ هغه خو تاسو په لحاظ سیګنل خو ډېر پله تیز وي او نیټورک ښه کار کوي. نو ځکه چې دا شیونه نیټورک سره تعلق لري نو مهرباني وکړئ که تاسو په یوټیوب باندې کار وکړئ او یوټیوب باندې خپل چینل جوړ کړئ نو انشاءالله العزیز په لږ وخت کې به تاسو ډیر مخ ته لاړ شئ او ډیره ښه اسانه او ښه ګټه به تاسو ته الله پاک درکړي. نو دې سلسلې کې موږ نن تاسو ته اولنۍ ویډیو هغې کې تاسو ته موږ چال ښیو چې یاره څرنګې به ته د یوټیوب چینل جوړوي. نو ټولو نه اول د یوټیوب چینل جوړول ضروري دي. نو چې کله سړی چینل جوړ کړي هغه نه بعد بیا وروسته ورکې نورې طریقې دي چې بیا به څنګه ویډیو اپلوډ کوي او څنګه به دې کې کار کوي، کومه ویډیو یوټیوب ولا وایرل کوي او کومه نه وایرل کوي، دا ټولې خبرې به بیا لمبر سره آرام سره کیږي. خو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته موږ د جیمیل طریقه ښیو ځکه چې جیمیل هغه یو بنیادي شی ده د یوټیوب دپاره چې کله څو پورې سړي جیمیل نه وي جوړ کړه هغومره پورې هغه هېڅ اکټیویټي په موبایل کې نشي کولی. نو که یو سړی پلتو ویډیو ګوري په موبایل کې لګیا وي او څوک ورکې پب جي ګیمونه کوي څوک ورکې ټیک ټاک یې ګوري نو هغې نه بهتره دا ده چې سړی په یوټیوب باندې داسې کوشش وکړي چې هغه په څه طریقې سره وي چې د یوټیوب نه پیسې حاصلې کړي. نو هغې دپاره ډېره اسانه طریقه ډېر اسان چال ده چې هر سړی د هغې دپاره اهل جوړېدلی شي. هغې دپاره د تعلیم او د هغه شرط نشته، د تجربې بس لږه خوري لاګي. نو اوس تاسو موږ سره شئ د موږ د ته مخکې چال ښیو د هغه کې تاسو د ویډیو موږ له وګورئ او انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شئ چې د جیمیل څنګه جوړولی شي. یوټیوب دپاره موږ تاسو ته پکار دی چې موږ نوی جیمیل جوړ کړو چې هغې موږ ته پاسورډ معلوم وي، هغه یې موږ په نمبر باندې وي ځکه چې دې کې بیا مخکې نورې مرحلې راځي هغې باندې به بیا تاسو موږ پوه کړو چې هغه څه وجې باندې ضروري دی، هغه به تاسو ته بیا مخکې انشاءالله خپله راشي. خو ټولو نه اول چې مونږ جیمیل نوی جیمیل وي او په خپل هغه نمبر باندې وي کوم چې مونږ په نوم باندې وي. نو هغې دپاره هغې طریقه ده چې کله تاسو موبایل کولاو کې موبایل کې تاسو وګورئ جیمیل به ولټوئ چې جیمیل چېرته کې دی. دا به تاسو ته د ایم نشان راشي، دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دې باندې چې کلیک کړئ نو داسې تاسو ته به ورکړي دا میسیجونه د هغه داسې هغه راشي. نو دې ګوټ کې تاسو که خیال وي دا ما جی ګل په نوم باندې جیمیل دی نو ځکه ورکې جی راغلی دی. نو دا جی باندې چې داسې کلیک کړئ تاسو ته به داسې هغه کې موبایل کې دی چې څومره جیمیل وي هغه به ټولې راشي. نو دلته کې بیا ملګرو
مونږ به کوشش کوو چې نوی جیمیل به جوړو. نو دلته دا کم چې ایډ انذر اکاونټ لیکلي دی باندې به مونږ کلیک کوو. دی کې اوس دا به راشي چې دا راغلو سیټ اپ ایمیل. نو دلته کې مونږ دا ګوګل چې کم دی ګوګل باندې به مونږ کلیک کوو. ها نو بیا به څه داسې شانتې غره شي. نو دا خو ما سوري نیټ بند دی نو دا ور باندې رالو. زه ورته نیټ کولم دا ما نیټ ځکه بند کړی و چې ما چې یاره تاسو ته ویډیو کوم چې دا بل څه ور باندې رانه شي. نو خیر زه بیا کوشش کوم. بیا مې دا جی کلیک کړو او دا ایډ انذر اکاونټ مې کلیک کړو او دا ګوګل باندې مې کلیک کړو. نو اوس به دا راشي دا تاسو نه دا هغه غواړي. ها دا چې راغلو نو تاسو به دلته کې اوس دا کریټ اکاونټ باندې کلیک یې که نه. نو دلته دا ور سره هغه که فرام مای سیلف دی باندې کلیک کې. نو دلته کې خپل نوم ورکې. فرض کړئ زه یو نوم ورکوم ما نوم ورکړو منصور. محمد. دی باندې نیکسټ باندې به کلیک کې. دلته کې به تاسو ورکې ډیټ اف برث به ورکې. فرض کړئ دا زه ډیټ اف برث ورکوم. دلته کې دا جنډر به ورکې میل فیمیل. بیا به نیکسټ باندې کلیک کې. اوس به دلته کې هغه جیمیل ورکې کوم چې هلته ورکړی و که نه منصور. دا اوس تاسو دا درته وایي چې یاره منصور باندې ډایرکټ نه راځي. منصور محمد 816 دی باندې به راځي. نو بس دا به ورکې. دا به کلیک نیکسټ کې. بیا چې نیکسټ کې دلته کې به ته اوس پاسورډ ورکوي. نو پاسورډ کوشش دا کوئ چې ښه مضبوط سټرانګ پاسورډ ورکوئ. فرض کړئ دلته زه پاسورډ ورکوم ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 چې هر هغه تاسو ته یاد وي کوم درته اسان وي نه پاسورډ به ورکوئ. دا ما هسې ورکړو. نو بیا به نیکسټ ووایئ. نو دا به راشي. تاسو به دلته کې داسې وکړئ چې دا به داسې پاس بوځئ. نو دلته کې به ورته ولیکئ چې او دا دې کې تاسو سره مونږ اګري یو. بیا به دلته کې نیکسټ ووایئ. اوس به دا ته د هغه ښایي چې یاره دې کې ته مونږ سره اګري یي که نه. نو ته به دلته ورته ولیکئ چې بالکل صحیح دی زه در سره اګري یم. او نو بس دلته کې تا اکاونټ جوړ شو. اوس به دی تا نه نمبر غواړي. نو نمبر ما سره شته نه چې زه اوس نمبر ورکم. خو به هر حال دا اکاونټ دې ځای کې مکمل شو کمپلیټ شولو. دا وګورئ ما موبایل کې دا 3-4 اکاونټونه اولو دا پکې 5م جوړ شو. دې طریقې سره به تاسو خپل د جیمیل اکاونټ جوړ کې. اوس به تاسو ته زه بیا مخکې طریقه ښیم چې اوس به څنګه چل کوئ. دلته نه به تاسو اوس لاړ شئ یوټیوب ته. یوټیوب ته لاړئ نو یوټیوب کې به تاسو دا ګوټ کې دا زاویې کې چې کوم نشان دی دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کلیک یې دا به راشي ور باندې. فرض کړئ دا ما چینل دی دا ور باندې کولاو دی آلریډي. نو دلته کې ګورئ دا نوري چینل دي کوي هغه به خپلې کولاویږي. خو کوم چې ما اوس نوی اکاونټ جوړ کړی دی منصور محمد پکې آلریډي راغلو. چې راغلو ګوره ورته دا دې باندې مې کلیک کړو دا یوټیوب کولاو شو. دې نوم باندې یوټیوب یې ما جوړ شو. یوټیوب چینل یې ما کولاو شو. اوس مزید دې کې مخ ته څه کېږي. اوس به ته داسې کوئ دا چینل یې تا جوړ شو خو دا آلریډي په هغه نه دی په موبایل نه دی. دا به تا ته بیا وروستو میسیج راځي او تا ته به خپل سیټینګ ښایي. هغه به انشاءالله زه به تاسو ته وخت سره ښیم. دلته کې ما ته هغه آپشن رانه کړو ځکه تاسو ته ما ونه ښیلی شو. خو به هر حال تا اکاونټ
دلته په یوټیوب کې کولاو شو د منصور محمد په نوم باندې. اوس چې ته دې کې ویډیو اپلوډ کوي نو د ویډیو اپلوډ کوونې دپاره طریقه یې دا دی چې دې هغه کې وګوره موبایل کې د ټولو نه لاندې د جمع نشان دی. د جمع نشان باندې به کلیک کړي نو تا ته به داسې دوه هغه راشي 2-3 نشانونه. دلته اوس به ته اپلوډ ویډیو وایي. اپلوډ ویډیو باندې کلیک کړي. اوس تا موبایل کې چې کومې ویډیو وي ته کومه ویډیو اپلوډ کول غواړي ته به هغې باندې کلیک کړي. فرض کړئ زه دا ویډیو دی دې باندې کلیک کوم. دا ویډیو دې باندې ما کلیک کو. دې باندې چې کلیک کړي نو دا هغه به دلته راشي چې یاره ته ورسره هغه واچوه ټایټل ورسره واچوه ډیټیل ورسره ورکړه. اوس دې کې به دا خیال کوي ګوره دلته کې دا ټایټل دلته لیکل کېږي نو دا به تاسو ته بیا بلې ویډیو کې مونږ ښیو ځکه چې اوس دا ویډیو بیا رانه ډېره اوږدېږي نو مونږ غواړو چې دا ویډیو ډېره اوږده نه شي او تاسو ته یې په مختصرو الفاظو کې داسې وښیو چې تاسو ته بیا چل ورباندې زده شي. نو دې بیا دا طریقه ده. بیا انشاءالله بلې نیکسټ ویډیو کې به مونږ تاسو ته بیا ښیو چې دلته کې بیا ټایټل اچول کېږي او څه طریقه وي مزیده هغه به ټوله درته ښیو. ټیک شوله. ډېره مننه. مونږ امید کوو چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوی وي او انشاءالله تاسو به مونږ دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ. الله مو خوش